ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. د صبر تذکره روانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. رب ذوالجلال فرمایي پتاسو باندې به زه آزمایشونه امتحانات راولم. بعضې به داسې چې هغې کې به ستاسو یره پرته وي، د یرې آزمایش به هم وي. چېړه کې به هم داسې یره پرته وي، دشمن یره به پرته وي، خوف به وي، جوع د لوږې به در باندې راولم. بعضې وخت کې به یو امتحان داسې راشي چې هغې کې به په تا باندې لوږه راشي، زه به ګورم چې په دې وخت کې ته څه کې. بل الله رب العزت فرمایي ونقص من الاموال، کله به در باندې د مال تنګ دستیا راولم، فقر و فاقه به در باندې راشي، د مال په امتحان کې به دې واچوم. والانفس، کله به د زندګۍ یو امتحان راشي، یا به ته خپل قریبي رشته دار پکې بیلې، یا به بچې بیلې، یا به خپله بیللی کېږي. والثمرات، او بعضې وخت کې به د میوو تنګ دستیا در باندې راشي. وبشر الصابرین، رب ذوالجلال وی چې په دې چا صبر وکړو نو وایي دې له به زه خوشخبري ورکوم. یو صحابي دی او د هغه بیبي ده ام سلمه رضی الله تعالی عنها ده، د خپل نوم ام سلیم دی. دی یو ځل راغو کور ته ډېر زیات خوشحاله و. نو ښځه ورته وی ولې دومره خوشحاله؟ وی نن د دواړو جهانو سردار سره ناستم او یو حضور پاک ماته یو دعا وښوله. وی چې کله په چا باندې څه تکالیف راځي نو وی دی وی اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خیرا منها. الله ماله په تکلیف کې چې کم تکلیف را باندې راولې په دې ماله صبر راکې، او چې کم د دې نه مخکې انعام راځي راته بهتر کې. دا وی ما دا دعا زده که، خو وی زه ډېره زیاته خوشحاله به وم، زما او د خاوند یو بل سره ډېره زیاته مینه وه. یو ځل زما د خاوند بیمار شو، څه وجې نه دی وفات شو. نو په ما ډېر زیات تکالیف و، خو وی په هغه وفات په دوران کې ما دا دعا وویله. خو ویړه کې مې دا وی چې ما ته به د ام سلیم نه بهترین خاوند چرته میلو شي، خو ډېر بهتر او ډېر زیات افضل و ما دپاره. نو وی د عدت د دوران نه پس ته وی یو ځل ناسته وم، وی سرمنې له مې د باغت ورکولو. د چمړو نه اکثر خلک د څه جوړی دلته کې خو ته چپلې جوړیږي یا ته جیکټونه جوړ شي، نو هغې به دا سرمنو نه چټایان هم جوړولې، کېناسته به هم پې کپړې هم ترې جوړېدی شوې. نو د باغت مې ورکولو د دوانو جهانو سردار راغی. نو ما لاسونه ووینځل، حضور پاک له ورپاڅېدم، وي تادیبا مې هغه په اوچت ځای باندې کېنولو، یو ګدی باندې مې کېنولو. نو حضور پاک ما ته وی چې یو غرض سره راغلی یم، او غرض دا دی چې زه د نکاح پیغام درکول غواړم. نو ما حضور پاک ته وی چې یا رسول الله دې نه لویه د خوشحالۍ خبره نشته، خو زه خو په عمر کې ډېره زیاته یم، بچي مې دي، نور داسې مسایل به یي، په څه خبرو کې زه تیزه یم. نو هسې نه چېرته زه هغه خبرې تاسو ته وکړم په دې ماله الله عذاب رانه کړي. نو حضور پاک ورته وایي ته په عمر کې زیات یې، زما عمر هم ډېر دی، ستا بچي زما بچي دي، خو وایي چې په کمو خبرو کې ته تیز یې، زه به الله نه دعا غواړم چې الله هغه خبرې د دې ژوند نه وکاږي. نو دا وایي چې ما دا دعا ویله، وی د دې دومره لوی برکت په ما باندې راغوي. ام سلیم څه وي د دواړو جهانو د سردار بیبي شومه زه، نو د هغې برکات دا په ما باندې راغه. یو ځل حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه یو زوی وفات شو، وړوکی زوی و. نو حضور پاک ورته خط لیکي، ورته ای معاویه وی ستا زوی چې وفات شوی دی، وی الله تا نه په هغې باندې راضي شو،
خو وی شرط پکې دا دی چې په دې باندې واویلو نشي، خفګان په هغه شانتي ونشي چې کم د شریعت خلاف وي. یو بزرګ وی چې کم صبر د فوت کېدو نه پس ته په درېیمه ورځ باندې کې په اوله ورځ باندې وکړه که نه، نو وی الله تعالی په دې اوله ورځ صبر باندې ډېر بې انتها اجر ورکوي. نو دا امتحانات په زندګۍ کې په هر چا باندې راځي. نو د دې انعام څه دی؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، هغه خلک چې صابرین خلک هغه دي چې چاته مصیبت ورسېده دی سوی قالو انا لله و انا الیه راجعون، دی وی ارڅه د الله دی واپس رب طرف ته تک دی. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته بچ کلا صدا سے خبر راغوي یو ځل د هغه په هغه چراغ کې وی تیل ختم شو، وی چې کله بن شو نو حضور پاک وی انا لله و انا الیه راجعون. وی مورته یا رسول الله وی پدې باندې الله اجر ورکوي. وی او هر یو هغه فعل، هر یو هغه کار چې په هغې کې د انسان زړه ته لږ تکلیف ورسوي چې دی انا لله وی الله په اجر ورکوي. ترمذي شریف کې روایت دی وی رب په داسې اجر ورکوي چې کم سړی انا لله و انا الیه راجعون وی چې دا بنده پې رضا شي د رب نه. یو ځل حضور پاک په خپه کې ستلی وي چې راغه ټوله شپه د هغې تکالیفو نه به اواز کولو انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. نو عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی حضور پاک وی په دې باندې الله اجر ورکوي. وی کم سړی په لاره کې روان دی او دته معمولی تکلیف ورسېده تر دې پورې د چپلې تسمه وشلېده، وی په دې مولا الله اجر ورکوي چې دی په انا لله و انا الیه راجعون وی. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې کم سړی څلور خصلتونه په ځان کې پیدا کړه دا سړی جنتی دی. پیلنې خصلت دا دی چې کم یو کار کیږي، کم یو کار دی کول غواړي دی لاړ شي الله نه دعا وغواړي چې الله دا کار ابتدا کوم په دې کې راته خیر او برکت واچوي، وی دا سړی جنتی دی به چرته رسوا کیږي نه. دویم کار دا وکړي چې کله په ده باندې مصیبت راځي دی انا لله و انا الیه راجعون وی. دریم چې څه نعمت ورته میلو شي دی پې وی الحمدلله. او څلورم نمبر چې کله د نه ګناه وشي دی پې استغفار وی. په دې حالتو باندې چې کم سړی راضي شي وی الله تبارک و تعالی وی دله په جنت کې لوی مقام ورکي. دا څه دومره لوی خبرې نه دي، نه چرته دومره ګرانې خبرې دي چې کله یو کار کې چې چا نه مشوره لې رب ته سوال وکړه الله دا کار کوم خیر پکې راته واچې، چې چرته نعمت درته میلو شي الحمدلله پې ووایه، تکلیف درته میلو شي انا لله ووایه، ګناه ده نه وشي. بعضې محدثین وی ګناه خو پرېږده وي د ګناه خیال دې هم چېړه کې راشي هغه ټایم هم استغفر الله وایه. وی چې استغفر الله دې وي ګناه به دنه لرې شي، وی کنی رو رو به درکې ځای پیدا کوي ګناه طرف ته به مایل شي. په انسان باندې زندګۍ کې خوشحالیم راځي غم هم راځي، خو دا شیطان د انسان داسې دشمن دی چې د پسې ډېر کلک انختی دی. کله چې خوشحالي راشي نو دا انسان غافله کې دی، ورته یې مړه اوس خو در سره هر څه شته، مال هم شته، دولت هم شته، اولاد هم شته، خوشحالي هم شته، راځه بس لږ د ژوند نه مزې واله دا ټوله دنیا نه اخلي څه. او چې کله پې تکلیف راشي ورته وایي مړه وي د خدای ناشکري وکړه، وی بل ته ګورې نه څومره ښه دی، هغه له خدای څومره لوی مقام ورکړی دی، پرېږده راشه لږ تم دا غلط کارونه وکړه، بل نه غصب وکړه، بل نه مال ووه، لکه هغه ذهن ته دا خیالات راولي. یو واقعه شوې وه دلته کې د یو کس یو بارګین و په دې رنګ روډ باندې، نو ده چاوله گاډی راوستو ورته وایي دا گاډی په ما باندې خرڅ که، هغه ته اخیستو، نو چې ګاډي ته کېناستو چابي وله ورکه، ورته وایي وی په دې ګاډي کې چې کېني نو وی کلمه ووایه او سټارټ یې که. نو ده دومره د کبر خبره وکړه وی زه هغه ګاډي نه الم چې کم په کلمو باندې سټارټېږي. یقین وکړه د هغه د زندګۍ فلسفه داسې تېره شوه، بارګینونه ترې نه لاړه، ګاډي ترې نه لاړه، بنګلې وه هغه ترې نه لاړه، آخره حد یې دا شو چې هغه به د فلین کوچ کلنډري کوله او په داسې فقر او په داسې قرض کې لاړه چې هغه بچوی بیا نه شو خلاصولی،
چا ورته په زندګۍ کې یاد هم که چې هغه لوی والی دې کړی هغه لوی خبره دې کړې وه بیا وي زه مړه وي دا د ژوند خبرې دي. نو دا اوس په دې زندګۍ کې دا اوسنۍ خبرې کوو څه مخکینۍ خبرې نه دي. نو دا د چې کله دا تکالیف راځي خوشحالیانې راځي ازمایښونه راځي د الله طرف نه. په حدیث کې راځي وی کله چې یو سړی بیمار شي او وی د بیمارۍ په حالت کې وی د خولې نه یو تکلیف وځي چې نو الله تعالی فرشتو ته وی د دې د وجې نه وی د سبحان الله ثواب د په عمل نامه کې ولیکه. نو وی چې کله دې اواز د خولې نه لږ تیز کی وی د لا اله اجر پې ولیکه. او وی چې دې په بستره باندې واچولی شي د تکلیف د وجې نه پاسېدی نه شي وی د په عمل نامه کې د صدقو اجر لیکه. او وی که دې د تکلیف د وجې نه خوځېدی نه شي نو وی دله الله دومره اجر ورکي وی چې یو سړی تهجد له پاسو رب ته ولاړ وي دومره اجر دله ورکوي. او وی چې دې اړخ اړی نو وی الله دله دومره لوی اجر ورکوي چې کله یو مجاهد په جهاد کې دی او هغه رستو کیږي صرف د دې دپاره چې زه به دوباره حمله کوم دا هغه مجاهدي چې کم ډیر کامیاب مجاهدي نو وی دک شانتي اجر د په نامه اعمال کې لیکه. تکلیف ورته تیر شو. روایت کې راځي وی کله چې یو بیمار پرسیله لاړ شي نو وی هغه ته وایه چې تا ته دعا وکړي وی په دې وخت کې الله تعالی د دعا نه رد کړي د هر یو دعا قبلی. یقینو کې ټولو کې زیات امتحانات چې راغلي دي په انبیاء کرامو راغلي دي او په انبیاء کرامو کې ټولو کې لوی تکلیف چې راغلی دی په حضرت ایوب علیه السلام باندې راغلی دی چې 18 کاله هغه په یو مرض کې تیر کړی دی. په تفاسیرو کې مطلق مرض دی څوک یې چې نجیبی د دغه زخم نه دوړېده هسې خبرې دي اسرائیلي واقعات دي. تر دې پورې چې شیطان دومره ظالم دشمن دی رب ته وایي وی دی به ولې عبادت نه کوي وی بچی شته ښځې شته مال شته عمریان شته وی نوکرانې لګیا دي وی دا ته واخله الله اجازت ورکو. نو چې کله د مونږ د فرشتي مونږ له لرې شي چې کم زمونږ حفاظت کوونکي وي نو بیا شیطان حمله کوي سړی وژني عمریانې بله لرې که ګډې بیزي هر څه ترې نه لاړه. تفسیر خازن لیکي وی 15,000 د غلامانو دومره مال الله رب العزت ورکړی او ګډې بیزي اوښان ډېر ارسي او وی بچي ښځې په یو کوټه کې ناست وي دیوالې پې وغورځو ټولې پکې لاندې شهیدان که ظالم خو ډېر زیات دی دا شیطان. وی بیا هم دی الله ته ولاړو چې څه تکلیف راغو وی څه وی لله ما آتا و ما اخذا وی ما هغه رب راله راکړي واپس یې رانه واخیسته. نو رب ورته وی شیطانه اوس دې وکتو زما بنده بیا ورته نه وی الله وی دی ځکه خوشحاله دی چې مال هر څه خو به راشي وي وجود روغ دی حربي قسمه استعمالی. نو الله فرشتو ته وی لرې شي تاریخ لیکي وی چې ده ورته په پوزه کې یو پوکې و چې پوکې والو د هغه په وجود باندې مرض ولګېدو هغه مرض دومره ورسېده چې 18 کالو پورې هغه مرض ورسېده. بیا هم نه پرېښه د ښځې په شکل کې راغوله ښځې ته ورلوی وی دی به ښه شي خو یو کار دی تاسو ته به ما ته سجده کې خاوند به دلته ټیک شي د دې علاج ما سره شته او ورته زه به د خپل خاوند نه تپوس وکړم چې کله راغه او ښځې 18 کاله خدمت کړی دی او دا د پیغمبر ښځه ده که د دې زمانې ښځه وه چې ما دې دومره خدمت وکړو زه خپل کار کوه او وی نه وی ښځې وی چې زه روغ شم وی 100 کوړې به دې وهم. نو بیا چې کله هغه مرض دې جبې ته رسي نو الله ته وی الله بس اوس ستا د ذکر نه پیوزم یعنی نور په دې حالت خوشحاله یم ځکه ربا چې ته رانه خوشحاله. نو چې کله روغ شو نو هغه هیله داسې جوړه که رب ذوالجلال ورته وی د یو ونې نه 100 د چوکې راواخله ښځې له پې غذار ورکړه ستا قسم به پوره شي. نو چاته تپوس وکړو ورته وی کم حالت ته ښایسته و کم حالت ته بهترینو او ورته وی ټولو حالتونو کې زما بهترین حالت دا و چې کله زه بیمار وم وی هغې وجه دا وه چې کله به زه په تکلیف کې یم وی سحر کې به راته الله رب العزت ویل ای ایوبه څه حالت دی وی چې رب به راته دا وی ټوله ورځ به مې ښایسته تېره شوه او چې ماسخوتن به راته رب دا وی چې ای ایوب وی څه حالت دی
الله زه راځم. نو وی ټوله شپه به مې بهترینه تېره شوه. نو دا هغه امتحانات دي چې په انبیاو باندې راغلي دي. بیا ورته رب وی صابر ورته وی، نعم الاب ورته وی، ایوب اواب ورته وی، رجوع کوونکی چې په هر حالت کې هغه ما سره دی. نو دا د دنیا ته امتحانات په مونږ باندې بس راشي، معمولی راشي، مونږ الله ته شاکو. معمولی تکلیف را باندې راشي، مونږ د الله نه مخ واړو. والله مونږ ته دا ټولې طریقې خولي چې مخ ماړوې، دا ستا یو امتحان دی. که د یو سړي 100 کاله عمر، یو 100 کاله دی په آزمائش کې دی، نو یو ذره ژوند دی، هغه ابدي زندگی به دې بهتره شي. خو مونږ باندې معمولی تکلیف راشي، مونږ د الله رب العزت نافرمانیانې شروع کوم. د یو بزرګ باره کې راځي، وی هغه په لاره باندې روانو، نو خټې وي، نو هغه خټو سره چپلو سره خټې راوچتې شوې، نو یو کس سره ښځه وه، د ښځو په جامو باندې ورغې، دی راغو ده وله سپېړه ورکه. نو هغه روان شو چې زه بس ښځه ډېره خوشحاله شو چې خاوند مې غیرتي دی، زما تپوس یې وکړو. چې مخکې لاړو نو یو کس یو الویي دوکان و، هغه وی چې نن اول څوک راغه زه به پې پیم څکم، الوا به م ورکوم. نو دی اول هلته ورغو، پیم پې وڅکل، الوایم پې وخوړه. وی الله وی هلته سپېړه راکې، وی دلته را باندې پی و الواګانې خورې. هغه کس کور ته ایله رسېدلی و، چېرته پوړو باندې خطر را پرېوتی و، هلته مړ شو. نو ښځې غوبل را واخېستو، وی دوس یو سړی و، وی ده به ورته خیرې کړي، ټول خلک پرې راغونډ شو. ورته وایي ظالمه، ورته وی خیرې دې ورته ولې کولې، معاف کړې به دې ستا خیرو هغو والو. وی ما ورته خیرې نه دي کړي، وی د دې خاوند دې ښځې سره مینه وه، او وی هغه ښځې په بدل کې د زه ووالم، او وی ما سره د خدای مینه وه. وی زه ترې را روان شم، وی خدای وله پړک ورکه. وی چې خدای پړک ورکي یا بیا داسې، وی ما پې صبر وکړو. نو د صبر انعام ډېر زیات لوی دی. د صابرینو څو اقسام دي. یو پیلنی درجه چې پکې ده نو هغه تائبین دی. تائبین دې ته ویلی کېږي چې کله تا ته یو تکلیف، یو مصیبت، یو پریشانی رسی، ته خلکو ته نه بیانې. مطلب ډاکټر ته به وایې چې بچي ته څه تکلیف راشي، پلار ته به وایي، دا نه. خو چې په یو مجلس کې کښېنې، مړه بس دې خدای زه کتلی یم، دې بل ته ګورې نه، زه دې خو په یو پاټلی روان شوي و، دې چېرته ورسېږو، زه چېرته یم، مړه بس الله هم زه رانیولی یم. نو چې په دې حالتو دې صبر وکړو، نو دا ټولو کې لویه درجه دي، د تائبین ویلی کېږي. دویم د زاهدینو صبر دی، چې کله پې حالات راشي، په حالاتو کې دی وایي الحمدلله، زه خوشحاله یم، بس الله حالات راوسته. دریم قسم د صدیقینو دی، چې مصیبت پې راځي دی خوشحالیږي، زه یې خدای یاد کم. دا د صدیقینو درجه ده. په حدیث کې راځي، عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمایي، وی د قیامت په ورځ باندې به الله تعالی آواز وکړي، وی چې د چا په ما باندې حق دی، هغه کسان ودرېږي. خلک به وی الله وی پتا د چا حق کیدی شي، وی هغه خلک چې په دنیا کې په هغې مصیبت راغلی او هغې جړلی وو، وی د دې په ما حق دی. په دنیا کې دی له ما هغه نعمت نه ورکړی، راشي چې نن دله هغه نعمتونه درکم. نو همدغه حالات په انسان باندې زندګۍ کې راځي. خو په دې حالتو باندې صبر کول پکار دي. مونږ باندې اکثر چې لږ تکالیف راشي، مونږ څه کوو؟ د غلطو خلکو لاسونو ته لاړ شو، لاړ شه رب ته ودرېږه، پیغمبر درته طریقه ښیي. وی کله در باندې تکلیف راشي، فزعوا الی الصلاة، مونځ ته به ودرېده، الله ته به سوال کولو، الله دا تکلیف راغلی دی هم ترې ختمولی شي. مونږ به وایو یاره هلته پلانې عامل دی، ډېر بزرګ دی، هغه له ورشه، یو تور چیلی راوله، تور چرګ راوله، زه پې دله تعویض وکړم، مسله به دې حل شي. یقین وکړه ډېر په بد طرف باندې روان یو، چې کله داسې حالت کې ته ورځي، طریقه دا ښیي، وی چې کله څه تکلیف راشي، الله ته کښېنه، الله نه سوال وکړه، قرآن تلاوت وکړه، مسنون اذکار وکړه. که بیا هم درنه دا تکلیف لرې نه شو، چې کم ماهر وي، دینداره وي، په سنتو باندې برابر وي، هغه ته لاړ شه، هغه ته چې ماله دم درود وکړه. مونږ باندې لا ټوخې نه راغلی، پلاني نه ورشه، هلته خو چې ورشي وي تور جادو دی در باندې، اوهو دې له به چیلی راولې، بیا چې په چیلي کارو نه شي، بیا درته وایي چې یاره غویې به راولې، خلک یې خو سنډا ته خبره ورسي. حقیقي دا خبرې حقیقت درته کوم، زه په دې خپلو سترګو باندې وینم. دا ولې مونږ خپله د رب نه لرې یو، ښه په هر څه باندې پوهېږو، خو مونږ ځان ته یو دیوال داسې والی دی، او ټوله بروسه زمونږ په دې مخلوق باندې ده. چې په رب باندې بروسه وکړي، نه پریشانی در باندې راځي،
نه در باندې غم راځي که هغه غم رام شي ګوره یو د مخلوق طرف نه ضرر دی که هغه راشي د انسان لو مطمئن نه او یو د الله طرف نه امتحان دی چې هغه راشي په پریشانۍ کې خو به یې خو ړه به د الله نه خوشحالۍ ړه به دې راځي کله تکلیف راځي الله طرف ته رجوع کوئ د دې انعام څه شی دی اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه وی دې ته به د الله رب العزت د طرف نه صلوات ملاویږي رحمت به ملاویږي او وی و اولئک هم المهتدون وی دا هغه خلک وی چې ته به هدایت ملاویږي د صابرینو بدله په دنیا کې ده په آخرت کې ده او بعض محدثین لیکي وی ان مع العسر یسرا وی چې کله صبر وکي نو وی هغه ته په دنیا کې هم 2 انعامات ملاویږي په آخرت کې هم 2 انعامات ملاویږي تکلیف یو د انعامات 2 دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین